بعد فرقان وقبل مریم. ترتیباً د سورتون د قرآن 35 په نزول کې 43 35 او 43 دور متوسط د مکی معظومه او دا سورت تفریدا په ما سبقه منی. دا صورت تفریدا په ما سبقه منی. هر کله چې نظام د الله د شبهاتو نه پاک دی نو بیا به اعتماد په الله کوي، حاجات به د الله نه غواړي. هر کله چې نظام د الله د شبهاتو نه پاک دی نو بیا به اعتماد په الله کوي او حاجات به د الله نه غواړي. خلاصه په دې کې 11 دلایل عقلیه د غیب دانه او د کارسازي. 11 دلایل عقلیه د غیب دانه او د کارسازي. د دلایل سمری او تفریعات. د دلایل سمری او تفریعات او دلیل وحی ده پکې او تسلی ده پکې. دلیل وحی او تسلی او په آخر کې تخویف دنیوی. الحمدللہ فاطر السماوات والارض جاعل الملائکۃ رسلا اولی اجنحة مثنى وثلاث ورباع. جبريل علیہ السلام 1500 وزن دي 1500. يزيد في الخلق ما يشاء ان الله على كل شيء قدير. اتم نمبر آیت افمن زين له سوء عمله اكل الناس سواء. زجر ده فرآه حسنا كمن هو ليس كذلك. اكل الناس سواء فرآه حسنا كمن هو ليس كذلك فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. دو معنی فلا تذهب نفسك ادنك نفس دا بدوی معنی افسوس حسرات دا مفعول به. جو معنی دا فلا تذهب نفسك عليهم حسرات مفعول به دا حسراتين ادنك نفس دا بدوی معنی حسرت. او دویما ختم دی نشي نفس دا و دوی د وجه د افسوس نه مفعول له. ختم دی نشي نفس دا په دوی د وجه د افسوس نه مفعول له شو. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. نبی علیہ السلام وی من اراد عزة الدارين فليطمع العزيز یا فليطلب العزيز. من اعتز بالعبيد أذله الله ومن اعتز بالله أعزه الله. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. هغه څوک چې طلب د عزت کوي نو خاص الله لره د عزت ټول. یا دویم معنا هغه څوک چې سوال د عزت کوي چې د چا دپاره عزت دی نو ورته الله دپاره عزت دی جميعا ټول. او دریم هغه څوک چې عزت طلب کوي په مخالفت د الله کې یا مخالفت د اسلام کې نو جواب ورکړه فإن العزة لله جميعا. عزت الله لره دی ټول. السيئات والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور. مبتدا او خبر په درمیان کې چې ضمیر فصل راشي نو خبر به معرفه وي یا به افعل من وي افعل من. نو یبور نه معرفه ده نه افعل من ده. نو چې دا مبتدا ثانی یا بدل له. مکر څه ته ویل کېږي؟ صرف الغیر عما يقصد بحيلة.
صرف الغير عما يقصد بحيلة وذلك ضربان دا دو دي محمود دي او بل مضموم محمود چې د فعل جمیل لپاره او مضموم چې د فعل قبیح لپاره والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله الغني الحميد إن يشاء يذهبكم ويأتي بخلق جديد. أنتم الفقراء أقسام الفقراء نبي عليه السلام يوزل فرمائل كاد الفقر أن يكون كفرا كاد الفقر أن يكون كفرا وبين نبي عليه السلام فرمائل الفقر فخري فقر زمان فخر دي نيو أغا فقير دي چغا معتر دي چو بس گنٹے دا أغا تمي چو بس گنٹے دا أغا تمي نو دا سڑے کفر ته نږدې کوي. حارس فقیر حارس چې غواړي سوال باندې د چا حاجت نه پوره کیږي. دویم د فقیر معتر چې مخې مخې ته کیږي سلام لراغلی. بل فقیر قانع کور ناست دی خو تمه ده نو تامې سوال نه قبلیږي په دربار سبحانه کې. بل قانع دې تمه نشته دی خو که څوک څه ورکي اخلي او که نه ورکي پروا نشته. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای لو دعیت الى القراء لاجبت که د بيزو د خپل شورا چې په کړي ما ته څوک وي نو زه دغه دعوت قبلوم. یو فقیر زاهد دی چې څوک څه ورکوي د ته ځان ډېر بد ښکاري. مفتی مظفر الدین صاحب رحمت الله علیه کرا یو نوکر وه دله چا چې شی راولېږه هغه نوکر ته پوه شو چې دا د نوکر ورته څه ویلي دي زموږ د کور حال یې ویلی دی. من عباد العلماء ان الله عزیز غفور. آیت نمبر 28 انما یخشى الله من عباد العلماء. بعض خلکو قرات کې انما یخشى الله هم ویلي دي خو هغې لپاره بیا ډېر تاویلات کوي. نو سورت بینه کې الله فرمایي ذلک لمن خشي ربه. نعمتونه د چا لپاره دي چې د خدای نه یېرېږي او د خدای نه خو علما یېرېږي دا نور خلک به څه کوي. نو مولانا عبدالحلیم صاحب رحمت الله علیه فرمایل چې دا خشي کلی مشکک دی. یو کلی که نه یو کلی مشککی او بله چې راځي الوانها و غرابیب سود. غرابیب جمع د غربیب او سود جمع د اسود. افعلو قیاسا جمع کیږي په فعلن باندې. غرابیب سود تکتو اضافت د صفت موصوف ده. اضافت د صفت چاته موصوف ده. نو ورځ د قیامت به الله علما راغونډ کي. یو روایت کې راځي حسن بصری فرمایي چې من لم یخش الله فهو لیس بعالم. هغه عالم نه دی. الله رب العالمین په محشر کې وایي علماء ته چې ما تاسو له علم دې دپاره نو راکړی چې تاسو ضایع کړم. انطلقوا قد غفرت لكم. معرف القرآن 348 صفحه جلد 3.
نبی علیہ السلام ټولو په جنت کې ونبي عليه السلام أما السابق بالخيرات فيدخلون الجنة بغير حساب وأما المقتصد فيحاسب حسابا يسيرا وأما الظالم دي بيسار شي په مقام کې ډیر بيساري تر دې پورې چې به داخل شي جنت ته. تفسير خازن کې دا دي وقال الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن. عن الحزن عذاب القبر ورتمي لكي يا عذاب داخرت يا أذهب عنا الحزن سكرات الموت يا عذاب عنا الحزن دروټه د تالاش نه موږ ویستلو مولای رزق راک. ان ربنا لغفور شكور. وطن روح جنت الذي أحلنا دار المقام دار المقام من فضلي. وطن جسم مولد أصلي وطن روح جنت او وطن ایمان چې دی مدینه منوره. شبیر احمد اسماعیلی سے فرمائے سورۃ یاسین